بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لور دیر تراغله ما او پرون یو ماشوم مې ولیدو چې جوس یې ولا راواغستل فریش جوس دا کم چې په ډبي کې راځي د ډبو جوس نو خو فریش نه خو به هر حال یخول او خبره برو چې څنګه هغه اوس کل په هغوی باندې الټۍ ولګولې مو ورته مو ودرېدو ماشوم یې ډېر زیات خراب کړو. نو زما سره د حلال فوډ اتارټي سیفټي افیسر شهاب خان موجود دی. د شهاب خان نه لږه پیدا لري چې شهاب خان ته په دې حواله وایي. شهاب خان دا راته ووایي چې دا ولې صحیح چې دا پرون دا واقعه راغله نو په دې تاسو څه وایئ دا څومره خطرناک دی دغه جوس؟ سویل بچا صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ له مقرره کړه او دا چونکې یو غاهي میسج دی او تاسو په وساتت باندې عوامو ته دا غاهي میسج رسول غواړم څنګه چې تاسو خبر وکړئ چې د ماشوم ده چې دا پرون د فلیور ډرینکس کړو او دا غي حواله سره بزدا وې ما چې 13 ورځو کې د یو ملټي نېشنل برانډ حواله سره فوډ اتارټي ته کافي شکایت راغلی او هغه په لوړ دیر کې هم راغلی او سره په سواد کې پېښور کې نو پاغي کې زموږ ډي جی فوډ اتارټي فوري احکامات جاری کړو چې تاسو د سیمپلز والي نو دغه شانته سونه فلیور ډرینکس چې دي هغه دړادړ د خلکو شروع کړي د قانون خدا دی چې دوبه کله هم چې مارکیټ ته پروډکټ راوباسي نو د متعلقه ادارې فوډ اتارټي سره برابطه کوي هغه بزی زیب او لګوري بیا به دوی ته فارمولیشن سیټ کوي چې د سټانډرډ مطابق خو بعضی خلک چونکه فوري شروع وکي باغی کې د دکاندارانو بزدا غلطي وې ما چې دوی ته د لایسنس ډیماند نه کوي د فوډ اتارټي دوی ته فوري مال کوس کی یا په دې دغه تی کوس کی تاجران چې را موږ ته زیات مارجن پاتې شي نو هغه کوالټي کنټرول هغه شان نه نور به ته وایي چې دا تاسو یو خبر وکړئ چې په دې کې د فروټ لیول 5% دي نوري وبې کیمیکلي ذایقې جی بالکل دا کم چې ما تاسو وختي خبر وکړه چې دا 5% دو بریک ساتلې هغه د چینی مقدار نو اکثر دای چې په دې کې بیس چولې شوی کم چې ورته مو ذایقه وایو د ام یا د مڼې بقایا دا 95% کیمیکلز دي فلیورز دي ورسره کلرز دي او اوبه دي. شهاب خان ګرمیان راغلي دي او خلک د جوسو د دې کولډ ډرینکس استعمال ډیر زیات کوي شوګر پړسوب ماشومان په کولمو باندې بیا دردونه تاسو مشوره څه د پیرنټس زموږ پیرنټس ته دا مشوره ده چې فوډ اتارټي بنیادی طور په نیوټریشیس فوډ باندې او اورګانیک فوډ باندې هم کار کوي نو زموږ ریکمنډیشن دی چې یو ماشوم په 30-40 روپۍ باندې هغه فلیور ډرینک اخلي نو دا غینه غوړ خبره ده چې داغه په کور کې وته شیکس جوړ کی مڼه کیله دا په ګرینډر باندې مکس کړی شي او دا اخري کداغه نشي ثابت فارم کې دی اخري چې مطلب روغه کیله یا یو مڼه نو دا ډیره زیاته خیده د جسم ته برپور فائدہ ورکې بجای د دې چې د کیمیکلز والی او هغه ورته رسته د اینې د ګردې یا د معدې سره پرابلمز جوړ کی. شاپ خان د چین کې تاسو یو واقعیا ته بیان کړ جی هغه کې باقاعده سزای موت امرواله شو او مثل شو دغه راسره لګ جی بالکل لا سکلونه مخ کې الته فارمولا ملک چې کم دي کم چې دلته مون عام ماشومان ته ورکو نو چونکه تاسو خبر وکړه چې بهر ملکونو کې خو په دې باندې ډیره زیاته سختی او هغه ډیر زیات اکشن ځخلي په هغه باندې او ډیر سخت اکشن علي نو هم دغه شان یو واقعیا شی و غالبا چې 2014-15 کې چې فارمولا ملک چې هغه نه د سماشومان ډیټ شو نو هغه چې بیا کله د هغه ځکه ګورنمنت دا غي تحقیقات وکړل پراپر سیمپلینګز وکړو او د لیب ریپورټس رالو نو پاره کې بیا هغه فیکټری سیل کړش په دغه مالکان یا کوالټي کنټرول والا سونه خلک چې نو هغه ته پکې د ډیث پنیشمنت ورکړل شو. شهاب خان درته موجوده پي د مارکیټ ترازی د یو میخینه په کیلوګانو پي چې دغه پي خرڅون کوله خرڅي دا د دوی سره بیا د ایکسترا پي د کم ځای راځي. دا تاسو ډیر خپل سوال وکړو عموما زمونږ دغه کې خلک ډیر زیات تاسو هم کوي او د خلکو فکر هم د حواله سره ډیر زیاتی چې د کور نه پي راځي د غسر او غواد وي او مارکیټ ته غ پي راو واسي 120 لوټي نو د کې مونږه د سرنګي هاتو کسان هم ډیر نیولې دي چې دو پاوډر ملک ویسي هغه په وبو کې حل کی او دا چې دو کله حل کین نو ډیر په ان هایجینیک کنډیشن کې مطلب د سیفټي رولز نه دغه کسان میډیکلی اکثر فټ نه د ټي بي زیډي یا ایچ آی وی نو کونو کې خاوري یا د ایچ آی وی مریضان هم ډیر زیات شوي دي نو کداغه د تمن کمیونیکیبل ډیزیز وایو چې دغه متاثره کس کله په خوراک کې انوال شي او د خوراک ټچ کې نو هغه چې بیا څوک استعمالي هغه ته دغه بیماری لګي دی شي دو په دې پيو کې دي سي کوي چې د وبو سره دغه پاوډر ملک چې دا راواخلي ورسره بیا ویجیټیبل فیټس مکس کی ورسره مختلف قسمه ایملسیفایرز دي نو دا یو هغه کیمیکل فارمولا والا پیسې دي نو دا جوړ کړی شي نو دا اکثر کومګو ګورو ماشومان لای مونږ ورکو یا د سي مشران لای چې بتوري دوايي هغه استعمال کیا د بتوري
چې د هغه نیوټریشیس ډرینک استعمال کړي نو هغه فائدہ ولا ورنه کې بلکې الټا ورته نقصان جوړ کړي نو دا غي د لپاره غوره خبره ده چې د عوام ګوري یو خود د نیچرل په خپل یو مخصوص ذایقه چې کله موږ په دې جبه کې نو پته لګي چې دا یو قدرتي پي دي که فرض کدو ته دسه سر په ټیسټ کې د غرازي بل لیدو دسه د سټیلو په پلیټ یا په دسه یو رنگدار پلیټ باندې د پي ور اړي کډیر زیات ته جوړ کو نو د کوم د شاته د پي چې د سلوپ باندې بوزي د دار په دسي بوزي نو ډیر زیات داغه پاتې کو شاته نو د دې کوم د اندېشې چې پاوډر ملک کیمیکلز استعمال شي د پاوډر ملک دا غي نه علاوه کچرته ډیر زیات تاسو ته پته لګي چې په دې پيو دا رنگ او دا هم بدل لې نو دا د هم د فود سیفټي اند حلال فود اتارټي په هر ډیسټریکټ کې زموږ ټیم موجود دی افیس ته د فوري رپورټ کوي نو لیبز هم د زموږ سره نو فوري به اکشن الو مننه شهاب خان ډیر مننه دا خبرې ډیره مهمه په دی چې ګرمیان را روان دي او که تاسو خپل بچی د کینسر نه د مختلف مرزونو نه بچ کوئ نو دا کم چې تاسو له پيو ماما پي راوړي د یو میخه یو د تاسو له 20 کیلو پي راوړي نو دغه کیمیکل رالي په لاسو باندې نو کو نه اسخای او صدا کم چې سیفټي قوانين دي دا غیر هغه ته پته هم نه پويږي سیفټي هغه پیجنې هم نه تاسو کم جوساله په پریزرو کې خپل پراته یخ نو دغه تاسو د بچو د پاره زهر نو بیا د خپل بچو له د زهر ورکول په ځای بیا چې دنه تاسو احتیاط کوئ چې خپل بچی د خپل لاس موج نه پرش جوس ولا ورکوي کنه د بازار جوس چې دی د خدای د پاره د بازارو د جوسونو قلار شی ول چې ما پرون دا واقعیا په خپل سترګو لیدلی و نن چې په دیر په ویزو کې شهاب خان دا سره موجودو شهاب خان د لوړ دیر دلته کې د حلال فود اتارټي سیفټي افیسرز دی دوی ګوري په دغه کیمیکلز په مختلف دغه باندې کار کوي نو که تاسو خپل بچو له زهر وړي نو احتیاط وکړئ د پيو د بهر د پيو نه چې کم تاسو د مخې نه هغه پي ما استعمالوي دغه جوس ما استعمالوي او دغه کم خلک چې د دوی نکونه که تاسو ولیدل د دوی مرزونه دوی چې د مختلف د زیړی په مرز کې په نور ګنده مرزونو کې اخته او د لاس په دغه پيو کې وي او تاسو خپل بچو له راوړی او سکي او د جوسونه د ډبي د کاټن دغه جوسونه پرهیز وکړئ خپل بچي د خپل لاس موجوده